دا ټولو شکریه ادا کومه او نن مې چې په لاره راتلمه نو دا شنکر پل لخوا چې کوم دی پولیس موږ ته لاره ونیوله او یو بدماش غوندې تاڼېدار ولاړ و نو او پولیس و او ټوپکې راته خیلې واورئ نو کوز شوم او په خپله چې کومې دو بیریر یې ایښې وې مې د روډ نه ګزار کړې نو هغه تاڼېدار راغی او زما شیشې ته یې داسې وکړل واورئ تاڼېداره دا شی مې به دې هېر نه شي وخت به راځي درته ښیم به خبره واورئ یو منټ غوږ خبرې ته به غوږ نیسو بس مونږ د خان مینې لیوني یو خلکه مونږ د خان مینې لیوني یو خلکه که په دار شو که سنګسار شو پروا نشته چې دا کم راغلی یې دا ټولو ته زما په دوه لاسه سلام سم د نرانو بچی یې سم تکړه مخلوق یې او چې کم نه راورسېدل او د پولیس ناکې ماتې نه کړې او په موټر سایکل او په ګاډو کې واپس شول هغو ته یوه خبره کومه ګزاره به کوو خو ډېره ګزاره نه کېږي یو پاکستانیو ډېر ښه سره پوهېږو یو پاکستانیو ډېر ښه سره پوهېږو که سم ته حاجت نشته په کتو سره پوهېږو ته چې لاړې او زه دې پرېښودمه نو دا دیر خلک دې هېر شول چې د ټوپک ډزو ته ما سره و په ټیرګیس کې ما سره و او په زراونه په لکاو هلته کنونشن ته ورسېدل زه جان نثاران عمران خان هم شکریه ادا کومه چې هغه نن ما سره ولاړ و او چې کله پولیس لارې راته نیولې نو دو ما ته اساني جوړولې زما ملګرو خان خبرې کوي وایي چې ما ته دلیر خلق پکار دي دا وختونه تیر شول چې په ناکې به دې درې او موټر سایکل او موټر به واپس کې زه درته وایم مونږ ستاسو په هیلې راځو مونږ دا خیالي چې مردان ته تخبې ته ګجرګړې ته نوخار ته پېښور ته ځو نو هلته به تاسو راوتي یې او مونږ به ګټئ نو چې دا کم خلک واپس کیږي د راتلونکي کنونشن وال پښتانه یې واورئ واپسي لارې اوس ختمې دي واپسي لارو گنجش نشته رسوبه وختونه تیر شول چې مونږ به مخ واړولو په ډاګه به درځو په نره به درځو او مخامخ به درځو هغه شاعر وایي لښکرو ته جرګو ته او جنډو ته حاجت نشته د شمار سړي پکار دي خو د کار سړي پکار دي وایي چې پښتون هغه دی چې خویونه پښتانه وي پکې داسې خو ډېر خلک په ژبه
د پښتو غږیږي صرف پښتو به وایو نه د پښتو وخت دی پښتو به کوو انشاءالله واورئ پلیز خبره واورئ یو منټ د پښتو خبره واورئ په تسلۍ سره او ټول ولس یې واورئ پلیز خاموش خلکه دا شل میاشتې وشوې چې په موږ باندې چې دا څه کېږي ټول وطن یې ویني او مونږه هر وخت سر ټیټ که چې قانون ده حکومت ته ریاست ته ویې وهلو پرچې را باندې وکړې شرمونو ته مو کورو ته مو ورګډ شول اغوا یې کړو پاټې راته ماتولو کوشش وکړ خان یې رانه نیولی دی بې ګناه یې جیل کې رانه بندي کړی دی خو مونږه هر څه وسایول واورئ 8 فروری ته الیکشن را روان دی پښتنو داسې وختونه په قومونو باندې راځي سختې راځي تکلیفونه راځي مونږ واوړې خو دا خپل جمهوري او سیاسي حق چې الیکشن کول سیاست کول غونډه کول جلسه کول کنونشن کول دین اوس نور نشو دست بردارېدلی نه په پښتونخوا کې نه په پنجاب کې نه په سند کې او نه په بلوچستان کې واورئ پښتنو دا غوږونه خلاص کړئ او دا کیسې ته غوږ ونیسئ چې کله تا وویله چې زه به دې ځای ته ځان رسومه ټولې لارې بندې دي خو د نر بچی راورسېدې نو دا لوز وکړه پښتونه چې زه به د خپل بنیادي حق نه مخ نه اړومه زه به کنونشن ته رسم زه به جلسې ته رسم چې چا راته کوتک نیولې چا راته لاره نیولې او چا راته وردي اچولې ده او زما دا حق زما دا سیاست او بنیادی حق توهین کوي هغه ته وایم کلار شرانه پروغه باندې کلار شرانه هیڅ حق نه لري چې ما ته لاره ونیسي قانون تا ته دا حق قطعا نه درکوي چې ما ته په روډونو باندې په لارو باندې په کوڅو باندې ودرېږي خو که زیاتوب را سره کې که زیاتوب را سره کې که ظلم را سره کې واورئ او دا یې نن نه بعده مونږ ناره ده چې که زیاتوب را سره کې ومې وړه ومې سیوله خو نن نه بعده بند نن نه بعده بند په خدای چې رانه لاره بنده کې په خدای چې باندې مې کې در رسم به پښتنو مرګې خو به راځي مرګې په تمامه ده خو مړ شه مړ شه داسې مړ شه چې وطن در پسې وژاړي خپل خو هسې جاړي چې دشمن در پسې وژاړي داسې مړ شه د پښتو ناموس د ولس نن وخته ته د میروایز اولاد یې ته د شیرشاه اولاد یې ته د لودي اولاد یې ته د افغان اولاد یې زما په خون کې یره نشته زه به قطعاً ملا نه در واړومه راوتی یمه د عمران خان په نام او په ننګ مې توره اخیستې ده کوم به دا د پښتون آواز دی عاطف خان او ما
په پارټۍ کې به لس ورته مونږ خپله کې جنګېږو خو زمونږ یو موټایو زما رور دی علي محمد خان زما رور دی ظاهر شاه تورو نن د 15 کاله مخکې زما او د وروري ده زه مردان ته چې اول نه دا تنظیم ولاړ دی نو جبران یوسفزۍ پروګرام ته راغلی وما هلته ما ضلعي جنرال سیکرټري صاحب صافي صاحب ولاړ دی هغه ټیم ما د دې ضلعي تنظیم جذبه کتلې وه